بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو او کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې محمد داود عابد حاضر یم د اسلامي نشریاتو دغه خصوصي پروګرام چې په دې کې ستاسو دراغلي او دراپېښو مسلو په اړه مونږ د دغه سیمې د لوی علماء کرامو او دغه شان مفتیان کرامو سره خبرې اترې کوو. ما سره به بالکل تاسو که ملګري که زمونږ دغه پروګرام اوري نو هغې ته به دا پته لګي چې نن په دغه پروګرام کې ما سره د نور کله په شان استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی شاه اورنګزیب حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه تشریف فرما دی. هغې سره به انشاءالله العزیز خبرې اترې کوو د دغه رمضان المبارک په اهمو مسایلو باندې. مفتی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جزاکم الله خیر. الله مو ډېر قدرمن کا. او مفتی صاحب پرون یو ډېر ښکلی پروګرام کې خبرې اترې شوې، نن به انشاءالله العزیز په اهمو سوالاتو باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. ستاسو د راتلو یو جهان مننه او ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ مفتی صاحب. جزاکم الله. الله خوشحاله. قدرمنو بعضې مسایل داسې وي چې هغه ډېر زیات ضروري وي، نو که مونږ تاسو ته مخې ته راوړو کوشش کوئ چې هغه په ښه توګه باندې اورئ او پوره مسله اورئ، چې دا نیمګړې مسله اورئ نو بعضې د هغې نه بیا مسایل راځي. مفتی صاحب، یو سړی دی، انسان دی، ضروریات راځي، حالت د جنابت دی داغه او د سحري وخت پې راغی، د پېشمني وخت پې راغی، څه به کوي جي دغه وخت کې؟ پېشمنۍ به کوي که نه غسل به کوي؟ څه ترتیب به کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، که وخت کې گنجایش وو نو پکار داره چې اول غسل وکړي او د هغې نه بعد بیا پېشمني وکړي. جی. که وخت داسې و چې داسې ټایم کې پاسېده چې وخت کې گنجایش نشته دی نو بیا دې پېشمني وکړي. ټیک. او پېشمني نه بعد دی بیا که صبح صادق شروع شوی هم دی په حالت جنابت کې نو دا په روژه باندې څه اثر نه غورځوي. جی. غسل دی بیا وروسته په وکړي. قلار بیا کولی شي. جی بالکل. البته غسل کې د دې خبرې احتیاط پکار دی چې حالت جنابت غسل دی یا حیض نه غسل دی یا نفاس نه غسل دی نو په دې کې غرغړه کول دي، په پوزه کې اوبه اچول دي. په عمومي طور باندې زموږ په اصطلاح کې یو خبره مشهوره ده چې یاره پوزه ترخول. نو پوزه ترخول نه دي، د پوزې دغه سوکه پوز چې کوم ته نرمه ویلې کېږي بدل بندول دي. جی. په دې کې لونده ګوته ووهلی شي هم کافي کېږي. جی. نو بالکل که داسې حالت کې بنده صبح صادق شي، پرې روژه شروع هم شي او د جنابت کې نو غسل وروسته کولی شي. مفتی صاحب، تاسو دغه مسله کې تذکره وکړه د زنانو د ماهوارې بیمارۍ. که همدغه مسله راشي او یو زنانه د سحري په وخت کې، د پېشمني په وخت کې پاکي محسوسه کړي نو د هغې دپاره بیا څه حکم دی؟ بالکل مفتی صاحب، دغه عارض پیش کېدی شي. جی. جی. که پاکي راله نو دې کې د زنانو چې کوم دي نو هغه دوه حالته کېدی شي. جی. یو حالت دا دی چې د دې د پاکي د لسو ورځو نه په کم باندې راغلې ده. جی. جی. نو په دې صورت کې دې لپاره بیا حکم دا دی چې دومره وخت دې سره و چې پکې دې غسل کولی شو. جی. جی. نو دا بیا غسل مقدم کوي او د هغې نه بعد بیا سحري وکړي. جی. او که نه دې سره په وخت کې گنجایش نه و، که غسل یې کوم بیا پېشمني وخت تېرېده نو دې لپاره بیا حکم دا دی چې دې بیا دغه روژه چې کوم نه دا نه صحیح کېږي او یو خوراک څښاک په دې ورځ باندې البته دې بیا قضا راګرځوي. دا ډېره اهمه مسله ده مفتی صاحب. بالکل. او کله داسې وشي چې دا پاکي د په لسو ورځو باندې راغلې وي. جی. جی. او بغینه همدا په صورت دی پاکي په لسو ورځو باندې راغلې. که وخت کې گنجایش لري نو غسل به وکړي، خپل خوراک به هم وکړي، پېشمني به وکړي، روژې نیت به هم وکړي. او که نه همدغه لسو ورځو باندې پاکي راغلې ده او وخت کې گنجایش د غسل نشته نو د دې بیا نیت صحیح کېږي، دا دې پېشمني وکړي. او بالکل که د دې بیا غسل د سحري چې کوم بعد ټایم دی، د صبح صادق کوم ټایم دی، د روژې کوم ټایم دی، په هغې کې د بیا غسل کېږي، غسل یې کافي کېږي، صحیح کېږي، د دې د روژه هم تر سره او صحیح د نیت د روژې به باقاعده کوي. مفتی صاحب، دا مسایل د پېشمني روان دي. یو اهمه مسله چې موږ ته عموما راځي هغه دا راځي چې بعضې ملګري تپوس کوي چې یاره یو نارینه دی یا زنانه ده، هغه راپاڅېدل او هغې خوراک شروع کړ، بیا وروسته ورته پته ولګي چې اذان خو مخکې شوی دی، په غلطۍ کې د اذان نه وروسته خوراک کړی دی، بیا به د دې څه ترتیب ضروري؟ بالکل داسې کېدي شي او کېږي، ډېرو خلکو سره داسې وشي. جی. جی. نو په داسې صورت کې حکم دا دی چې دې به د دې روژې قضا راګرځوي. جی. او باقي پاتې ورځ به خوراک څښاک هم نه کوي. جی. او کوم غلطۍ سره چې د خوراک کړی دی، د ورځې په ټیم کې کړی دی او شریعت مطهره کې دا غلطي دي، اعتبار نشته دی. جی. جی. نو بس دا روژې نه کېږي او خوراک څښاک به نه کوي او د دې روژې به قضا راګرځوي. که وروسته بیا روژې ته موږ راشو مفتی صاحب، دا هم یوه اهمه مسله ده. د روژې ابتدا که موږ کوو، دا روژه په چا باندې فرض ده، په چا باندې لازم ده دې نیول؟ بالکل مفتی صاحب، شریعت مطهره د دې عبادت لپاره خپل شرایط ګرځولي دي. دا شرایط په فتح دا ضروري ګرځي، بعضې خلکو باندې بعضې باندې ضروري ګرځي. هر هغه مسلمان چې دی عاقل دی او دی بالغ دی او دی غیر معذور دی، نو په داسې مسلمان باندې روژه نیول فرض دي. عاقل دی او دی بالغ دی او دی غیر معذور دی، څه عذر ورته نشته دی، نو په داسې مسلمان باندې روژه نیول فرض دي. داسې مسلمان دا عذر نه څه مراد؟ یا کوم داسې عذرونه دي چې هغې ته سړی ګوري او د هغې په بنا باندې هغه د بیا روژه نه نیسي؟
بالکل عذرونه چې کوم دي نو دا فقهای کرامو دوه صورتونو ته دوه قسمونو ته تقسیم کړي دي. جی جی دوه حالت داسې دي چې په هغه دوه عذرونو کې په هغه دوه حالاتو کې روژه نیول نه صحیح کېږي. جی جی یو پای کې حیض دی او بل پای کې نفاس دی. جی نو دا دوه اعذار داسې دي چې دې سره روژه نیول درست او صحیح نه دي. جی نو کله تعریف کې چې کوم وایي چې په چا روژه فرض پای کې د غیر معذور ټکی راغی. جی جی نو یو حیض عذر دی بل نفاس عذر دی. جی جی چې حیض او نفاس په دې دواړو صورتونو کې روژه درستانه او صحیح نه ده. د دې حکم دار چې کله داسې بنده صحتمند شي او دا اعذار ختم شي نو بیا به دې روژو دې قضا راګرځي. جی لس عذرونه تقریبا د دې نه علاوه نو داسې دي دا دویم قسم دی چې فقهای کرامو ذکر کړي دي او نقل کړي دي. جی جی نو دغه قسمونه د عذر چې کوم دي نو په دې کې د روژې نیولو ګنجایش ترې مباح ده. پکې بنده پکې روژه نیسي نو د هغې هم شریعت رعایت وکړي او داسې مسلمان روژه درست حسابي مطلب بې ذمه فارغ شي او فرض بې ذمې ساقط شي. جی او که دې په دې کې روژه نه نیسي نو د روژې د نه نیولو هم دته ګنجایش ته شریعت اجازت ورکړی دی. جی په دغه کې یو مریض دی بیمار دی چې دته شریعت اجازت ورکړی دی چې ته روژه مه نیسه. جی خو که دې باوجود د بیمارۍ نه روژه ونیسي لکه بعضې خلک وین داسې چې طبیعت نه مني او هغه بیا روژه نیسي سره د بیمارۍ نه جی. روژه صحیح کېږي. بل مسافر دی جی. په حالت سفر کې شریعت مطهره روژه معاف کوي او د معاف کولو مطلب دا چې دغه ټیم کې دله رخصت ورکوي جی. وروسته بیا دې قضا راګرځي. خو که حالت سفر کې دې روژه نیسي نو د روژې نیول لپاره مباح دي. جی. داسې حامله زنانه ده چې د دې په حمل باندې اثر وزېږي نو شریعت مطهره دې ته رخصت ورکوي. جی. داسې مرضعه ورته ویل کېږي چې څوک خپل بچي ته فیه ورکوي. جی. نو داسې فیه ورکوونکې مور چې کومه ده د دې د روژې د وجې نه د بچي ته د فیو کمې راځي او د هغه په خوراک باندې اثر غورځېږي نو شریعت مطهره داسې زنانو ته هم چې کوم دی نو اجازت ورکړی دی. جی. داسې تیماردار دی یو سړی هغه بیمار دی او د بیمار سره یو سړی تیمارداري کوي د هغه پرورش کوي د هغه ناسته ولاړه کوي دوايانې ورته ورکوي. او که دې روژې نیسي نو د ده خپله ضعیف راځي د هغه بیمار په تیماردارۍ باندې اثر غورځېږي. جی. نو شریعت مطهره په داسې صورت کې چې کوم دی نو د روژې ګنجایش ورکړی دی. خو په دې روژې نیسي نو روژه ورته مباح راغلې ده. جی. داسې یو سړی کمزوری دی نهایت کمزوری دی هسې صحتمند نه دی یا د عمر د اړیدوالي د وجې نه نو دته هم چې کوم دی نو هغه داسې یو سړي باندې لوږه دومره سخته غالبه شوه یا پیتم د دومره سخته غالبه شوه چې دې د هغې د وجې نه بېهوشۍ طرف ته لاړه نو دا هم چې کوم دی نو اوس د روژې د نه نیولو لپاره یو عذر دی. البته د اباحت په درجه کې داسې مجاهد فی سبیل الله چې یو سړی د الله تعالی په لار کې جهاد کوي نو د هغه دپاره چې کوم دی نو دا روژه نه نیول دا یو عذر دی. البته که روژې نیسي نو دا مباح راغلی دي. داسې جنون لیونتوب تواري شو نو په دې صورت کې هم بېهوشي راغله. دې ټولو صورتونو کې چې کوم دی نو حکم دا دی چې په دې باندې یو روژه هغه قضا راځي او په دې باندې فدیه چې کوم دی نو هغه نشته دی. البته که داسې اعذار مستقل شو دایم شو او تر مرګه پورې ورسېدل نو بیا په دې صورت کې چې کوم دی نو د دې بنده لپاره حکم دا دی چې باید یې فدیه ورکړي. فدیه ورکړي. جی بالکل قدرمنو مفتي صاحب عذرونه وښودل خدای یو خبره پکې تاسو ته واضحه کړه چې څومره پورې ممکن نو روژه خوړل نه دي پکار ځکه وروسته دې قضا به هم راوړل ضروري وي. نو دا یو سیزن ورته ویلی شم یا یو ماحول ورته ویلی شم چې د روژو نیولو دي نو وروسته که بیا سړي نیسي مسایل باغې ته پیښېږي. بالکل په دوه عذرونو علاوه چې کوم موږ ذکر کړل جی. باقي پاتې اعذار چې کوم دی نو په دې کې کوشش پکار دی خپل روژه خلک سره وسي. دې ټیم کې سهولت دا وي چې ټول خلک روژه وي نو بوج نه جی. جوړېږي. وروسته چې بیا خلک کوجي خوراک څښاک کوي او د قضا روژې بنده راګرځي نو دا بیا ډېر تکلیف دې صورت حال جی وي. بالکل مفتي صاحب موږ یو مسله مخکې چېړلې وه د نیت متعلق. جی یو بنده چې کله نیت کوي نو آیا د نیت د روژې لپاره د شپې نه ضروري دی که نه سبا بیا یو سړی نیت وکړي نو څه تکلیف؟ بالکل په روژو کې فرض د رمضان چې کومه روژه ده جی نو دې لپاره ښه ده چې بنده د شپې نه نیت وکړي. جی او که بنده د شپې نه نیت ونه کړي مثلا د پښمني په ټیم کې دې وده دی جی. او خوب یې اوږد شو یا بېهوشي راغله په دغه ټیم کې او د زوال نه مخکې دې نیت کړي نو زوال نه مخکې د نیت صحیح جی کېږي. جی. نو فرض روژو دپاره چې کوم دی د دې زوال که لږه تشریح وشي چې اورېدونکي پرې پوه شي. زوال جی د ورځې تقریبا 12 نیمې هوش نن سبا راځي. جی جی. نو دغه ټیم کې د دې عام فهم چې کومه معنا موږ کوو نو هغه د سوري اورېدل ته ویل کېږي. جی جی. نو چې سوري تر څو پورې د یو شی هغه اورېدلې نه وي او ماسپښین وخت نه شروع شوی نو د هغې نه مخکې دې نیت کولی شي بلکې دې ته فقهاء نصف النهار هم وایي د ورځې نیم نو د نیمې ورځې نه وړاندې نیت صحیح کېږي نیمې ورځې نه بعد بیا نیت نه صحیح کېږي. البته زه به د خپلو اورېدونکو د سهولت لپاره یو خبره وکړم جی جی. چې دا خو ډېر د ترقي یافته دور دی او سهولتونه ډېر شوي دي. جی جی. نو هر مسلمان کور کې د اوقات نماز والا چې کومه نقشه ده نو دغه ساتل پکار دي. جی جی. نو پای کې بیا باقاعده د موسم په اعتبار باندې چونکې بدلېږي رابدلېږي نو دغه نقشه کې بیا نصف النهار او د زوال نه مخکې چې کوم ټیم دی د هغې بالکل باقاعده تعیین شوي وي جی جی. او پای کې چې کوم وخت مکروه دی نو د هغې هم پکې باقاعده تعیین شوي وي نو دغه نقشې کور کې ساتل پکار دي نو د هغې نه بیا د ښه طریقې سره اندازه ډېره مهرباني مفتي صاحب دغه یو هم سوال و ځکه موږ په هغې لږ وضاحت وغوښته اورېدونکي به پرې لږ ښه پوه شي. مفتي صاحب وړاندې چې زه کوم سوال کوم نو موږ د زنانو یو اهمه مسله مخکې وچېړله یو زنانه ده او د دغه ماهوارې بیمارۍ نه هغې ته پاکي راغله خو سبا ختلې دي یعنې د سبا نه وروسته زه به دا ووایم چې سختي وخت کې راغله بیا د هغې دپاره شریعت څه حکم دی مخکې؟ بالکل چونکې د دې خو شعورونه اهلیت نه و که نه. جی جی. نو که دې د پښمني نه واخله تر مثلا د سختي ټیمه پورې خوراک هم نه دی جی کړی جی. نو دا اهل نه وه جی جی. او یو شرعي عذر دې ته متوجه و جی جی. مګر چې دې خوراک نه دی کړی د نیت ټیم هم باقي دی جی جی. نو دې لپاره په دې ورځ باندې روژه درسته نه ده جی جی. ځکه چې ابتدا کې اهلیت نه و. جی جی. اوس کله چې د دې پاکي راغله نو باقي پاتې ورځ به روژهدار اوسه چې کوم دی نو هغه مشابهت اختیار کړي خوراک څښاک به نه کوي جی جی. او چې کله بیا رمضان تېر شي دې ورځ به بیا دا ورځ بیا روژه نیسابي دا ورځ نیسابېږي جی. که ابتدا کې د دې اهلیت نه و جی. اهل نه و د روژې لپاره نو د دې به بیا قضا راګرځي. مفتي صاحب د روژې په تعریف کې موږ درې څیزونه ویلي چې یاره د دې درې څیزونو نه ځان ساتل دې ته روژه ویلي جی جی. که دغه درې څیزونه انسان په هیره باندې وکړي په روژه کې جی. نو روژې ته څه نقصان رسوي که نه رسوي که رسوي یا نه رسوي نو وړاندې به بیا څه کوي مخکې؟ جی نسیان زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت نه الله تعالی اوچت کړی دی ختم کړی دی معاف کړی دی ورته جی جی. او پیغمبر علیه الصلوة والسلام ارشاد پاک دی چې رفع عن امتي الخطأ والنسيان. جی جی. نو په دې کې نسیان روژې لپاره داسې یو صورت دی که په هیره باندې یو بنده خوراک وکړي
په هیره باندې یو بنده سکاپ وکړي یا په هیره باندې یو بنده دغه جما وکړي نو د ده لپاره شریعت مطهره حکم دا دی چې د روژه په دې باندې متاثره کړي بس چې ډېر خوراک کوونکي به دا خو الله تعالی پرې خوري نو یې راکړی دی بیا رخصت هم ورکړی دی چې کوم د مخامخ یو سړی ناست دي نو موږ څه حکم دي موږ ورته یادو چې لکه ستا خو روژه ده یا کنه په خاموشه پاتې کېدل پکار دي چې بالکل مفتي صاحب دا ډېر هم ضروري سوال دی بعضې خلک ناګهانه جپټه کېږي که نه اواز وکړي دا هم مسله ده که اورېدونکي واوري ان شاء الله چې ډېر غټ موقع په پاس کېدي چې مخې ته راځي دا مسلې نو دې کې علماء لیکلي دي چې فقهاء کرام لیکي چې دا خوراک کوونکي په هیره باندې په دوه قسمه دي یو هغه چې هغه طاقتور دی او د روژې طاقت لري نوجوان دی وجود یې برابر دی صحت یې برابر دی هغه ته بیا یاد کړه په طریقې سره چې لکه دا روژه ده نو به متنبه شي او بیا خوراک نه بس شي خو که تا یو سړی کته چې هغه په هیره بیا خوراک کوي او کمزوري دی ټپ ټیپ دی کمزوري دی حالت یې ګډوډ دی د ګرمۍ سختې وجود یې وبس کی که نه هغې طاقت لري مزدور کار سړی دوست موډ اوچت کړی دی وزن اوچت کړی دی نو هغه باندې بیا دغه ټیم کې چشم پوشي پکار ده د باندې بیا چشم پوشي دا چې د باندې آواز نه کوي پرې چې خدای په پکې چې بس خپل وبس کی خپل تندم لکه خپل لوګم لکه دا بیا یاد دی بس د صحتمند سړي ته یادول پکار دی چې دا شریعت زموږ ډېر ښکلي دین دی مفتي صاحب هر چا خیال ساتي مفتي صاحب راځو دې اړخ ته چې روژه په کومو څیزونو ماتېږي په کومو نه ماتېږي عموما چې معاشره کې کوم غټ غټ څیزونه مونږ ته ښکاري مثلا مسواک شو یا سترګو کې رانجه اچول شو یا عموما خلک بیماران چې هغوی ته د ستنې ضرورت شي یا د رب ضرورت شي نو د دې په اړه شریعت څه وایي په روژه کې د دې څیزونو د استعمال مفتي صاحب مسواک په روژه کې کول جایز دي او عمومي طور باندې یو سوال دا پیدا کېږي خلک ذهن کې دا سوال دی چې په حدیث مبارک کې راځي چې د روژهدار د خولې د بوی الله تعالی ته مشکور هم زیات عزیز دی او محبوب دی نو په دې مسله ځان پوهول پکار دي چې علماو د تحقیق مطابق دینه مراد د معدې د لوګي د وجه چې کوم بوی روژه تیږي نه دی مراد دی او د خولې د خیرنوالي د غاښونو د خیرنوالي چې کوم بوی دی مراد نه دی نو مسواک په دې کې بالکل جایز دی یعنی دا مطلب نه چې موږ مسواک پرېږدو یا پېشمني کې برش وغیره نه کوو چې بس خیر دی دا بین خو نه جی نه دا به کول غواړي دا صفایي خپل حکم دی او دا بوی چې کوم دی د معدې د لوګي د وجه چې کوم روژه تیږي خالي ولې د وجه نه هغه ځان له بوی دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ په نسبت باندې خو بالکل دا ورځې په اخر کې مازیګر نه بعد په دغه ټیم کې مسواک کول جایز دی او مستحب دی مسواک په خپل مسلمان ته په دې کې نه پکار بیا کله داسې کېږي چې مسواک ریشه دا چې کوم نو هغه په جواب پاتې شي په خپل کې پاتې شي تیر شي نو یا څه پکار دي چې دغه سره روژه چې کوم هغه نه ماتېږي په روژه باندې دا اثر نه وړي نه ورځي داسې ټوټپیس حواله سره تاسو ذکر وکړو نو په روژه کې ټوټپیس د دې ذایقه وي نو د دې هغه ذایقه خو کې عمومي طور باندې پاتې کېږي دا پښمني چې کوم ټیم دی نو پای کې پکار ده چې بنده پس بیا وګورم تیری کی خپل مکمل سره پاکي ذایقه مکمل ختم شي یعنی داسې وخت کې چې روژه نه دشي روژه نه اګه د ورځې په ټیم کې دا چا کو نو جایز مال کراحت دی مکروه دی او خو کدا سره دې کړه ذرات کوم د ټوک کوم ذرات دي نو هغه تیر نشي که هغه مرهم وغیرہ څه شي دي هغه تیر شون دا سره بیا روژه ماتېږي او کدا تیر نشي نو دغه ذایقه پاتې کېږي په نیت باندې دا مکروه راغلی دی مفتي صاحب وخت سره ختمېدو والا دی نو غواړي ډېر مسایل مخې ته پراته دي چې د پروګرام فارمیټ وي یو اخیری سوال به دا وکړم چې کوم د معاشره کې ډېر مخې ته راځي یو سړی په موټر سایکل روان دی او ناګهانه به اختیار دغه چرته سوایي ماش وغیره یا مچ وغیره تیر شي یا دغه شان یو زنانه ده چې هغه پخلی کوي لوګي به اختیار تیر شي په دې صورت کې د روژې بیا څه حکم دی دې صورتونو کې خو لوګي غیر اختیاري تور باندې تیر شي دا په روژه باندې اسانه ورځي او سیګریټ هم لوګي دي چې هم لوګي دي اختیاري تور باندې خلک تیری نو هغه سره بیا روژه ماتېږي پخلی دوران کې کله نغري چې کوم لوګي دي او دا زنانو تیریږي نو غیر اختیاري تور په دې باندې روژه نه ماتېږي او قصدن کې دا څوک تیری نو بیا خبر نه ده مولانا شفیع تنویر مطلب د جمعې په ورځ باندې د رمضان مبارک پر شپږ ورځو کې اگر باطل لوګي کول دي نه منع فرمایلی ده او هغه چې دا لوګي تیرول چې کوم دي نو قصدن نه غیر اختیاري نو بیا د کراهت راځي نو هغه مسلمان به ځان ساتي تاسو دا ماشي خبره وکړه دا غیر اختیاري تور په سیګریټ روان دي نو په دې باندې پروژه باندې اثر نه وځي ډېر مننه مفتي صاحب تاسو ډېر زیات قدرمنو دغه پروګرام کوم سوالات سلسله چې ونه هغه په دغه ځای باندې ان شاء الله عزیز سر ترسي وړاندې مونږ تاسو خبرې ترې کوو چې تاسو مونږ سره اوسئ اباسین رادیو سره اوسئ
جی قدر من یو ځل بیا ستاسو د خدمت کې ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد حاضر یم. هغه وخت راغی چې مونږه ستاسو د ټلیفون کارونه په ځان سره په 0918288 باندې ان شاء الله العزیز اخلو. نو کوم ملګری کوم سره رابطه کول غواړي نو بالکل هغه راتلی شي او مونږ سره خپل سوال چې دي نو هغه په 0918288 باندې شریکولی شي. تاسو راځي مونږ سره خپل کوم سوالات چې دي نو هغه مونږ سره اخلي بلکې مونږ خپل سوالات مخې ته ږدي او بیا به دغه وروسته مفتي صاحب نو ان شاء الله العزیز په غي باندې جوابات اخلو. مفتي صاحب تاسو شریعت ورنه کې دغه جوابات ترکي زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره نوٹ کې 0918288 راځو او روبه ملګری شاملو چې څه پوښتنه راوړي ده. 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. خیر دی आवाज مې کم راځي او خپل پوښتنه راته وایي. خالق هو سواز نه راځنه او هغه ورزش دی او خواني مزدوري کوي او خارج باندې ورته نه پاتې تر نشل دا خوان تر خارج تر لاسه دین ګور کار شي مشکل دی. تاسو دا ریډیو سیټ لګبان کې موږ تاسو خبر باندې پوښتنه دا ریډیو سیټ لګبان کې جی ډېر زیات معذرت سره دغه یو اوریدونکو ټلیفون کړو خدای په आवाज باندې مونږ پوه نه شو. تاسو اوریدونکو دا یو خبره ذهن کې یاد ساتئ چې کله تاسو مونږ سره خبره یعنی سوال جواب کول غواړئ په ټلیفون باندې نو تاسو د خپل ریډیو سیټ باندې ساتئ 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. خیر دی څه پوښتنه بلري جی؟ مستي دا سوال دی زما پیغام راځي د ماره تاسو پروګرام اور ان شاء الله عزیز تاسو ته جواب ملو شي 0918288 مفتي صاحب دغه وختونه لکه یو زنانه ده او هغه بیمار ده ماشومان او ډېر تکلیف نو آیا دغه پناسته باندې د مونږ وغیرہ سره حکم دي 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قدرمن را خپل نوم واخلو بیا تاسو وایي. نو مې یو ځای د سپیشل جی جی څه پوښتنه بلري؟ پوښتنه لرم ډیر زیات معذرت کوم د ټلیفون لاین کې شاید چې مسله وي په هغه بنیاد باندې دا موږ سره کله کله داسې مسلې کوي نو بالکل کوم اوریدونکو چې دین او هغه راتلی شي د ټلیفون په لار باندې موږ سره خپل سوال په 0918288 باندې شریکولی شي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. خیر دی جی څو خبرې کوي څه پوښتنه ولري؟ خادم حسین څه پوښتنه لري؟ دا چې زموږ والدته بلا او دا بیمار دا او چې د وګړي ته معلومات یو نو دا په یو ورته کې نه دی دا هغه په نو چې په ځپو کې نه مونږ په یو نو ته دا ورو چې دا او چې جواب کومه په تاسو سره کې متقبل دا راځي کړي دا نو نو چې موږ په هغه کې پروګرام اور ان شاء الله عزیز مفتي صاحب دغه متعلق خبرو کې خاجي ډیر خوشاله اوسئ. مفتي صاحب زموږ میان دي چې د دین د عبادت ډیر زیات شوق لري نو بعض وخت داسې مسالې راشي نو شریعت دغه پاره سوي نو تاسو نو ان شاء الله تاسو ته تاسو ته جواب ورکړي 0918288 اور بلاین باندې څوک ملګری د څه پوښتنه لري؟ السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مفتي صاحب السلام علیکم. قدرمن شي جی څوک او څه پوښتنه لري؟ لږ نور څه کټه خبرې کوم تر څه خبره جی جی پہلا مسئلہ دا چې ډیر شو رجوع سو کې سي ورته چې د بیمار مسره خاجي ها او دا ما غواړم چې په تاسو رجوع ماتي کې کنه تاسو ته ډول سوال ان شاء الله جواب ملو شي پروګرام اور خاجي ډیر خوشاله اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. مفتي صاحب دغه دوه پوښتنې وچیره په مسوار رجوع ماتي کنه ماتي او بل فدیه متعلق دي تاسو کو 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري جی؟ مفتي صاحب څنګه تاسو جواب په بانک کې کار کوي دی او هغه د سپیداري حاله کنه پروګرام اوري خجی تاسو ته ان شاء الله جواب ملو شي. مفتي صاحب یو سړی په بانک کې کار کوي نو چې هر څه جواب دی دا نو دا ګټه وړه چې دا څنګه 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مفتي صاحب قدرمن اوسئ جی څه پوښتنه ولري؟ الله دې په دې کې خبرې کوم د کړی چې په دغه موقع په ناس موږ کې وایو چې سواد چې نه دا په ناس لا موږ کې کنه او بیمار ده کنه او بیمار ده ټول کنټرول دي. الله دې صحت ورکړي. مفتي صاحب جواب درکړي خجی. مفتي صاحب په دې کې دا موږ په دغه کې چې دا په تراوت کې نه دي خجی ها پروګرام اور ان شاء الله تاسو مفتي صاحب جواب درکړي. مفتي صاحب یو سړی مونږ کې یو بیا پاږي کې د سجدي آیات تلاوت کی او دوباره هغه سجدي لاشي سجده تلاوت کی بیا را پاسي او د مانځ په ځای هغه سوره فاتحه یعنی د تلاوت په ځای هغه سوره فاتحه او بیا تلاوت شروع کی نو په دغه صورت کې د سجده سهوی یا د شان د مسجد تلاوت څخه حکم دي 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. 0918288 قدرمن تاسو د راغلي سوالات او تاسو د رافیخو سوالاتو د جواباتو په اړه د بهترین پروګرام مفتي انلاین تاسو په خدمت کې وړاندې کیږي او زه محمد داود عابد تاسو د ټلیفون کارونه ځان سره شریکوم او د شمار یو دوه یا درې کوېشنې ځان سره شریکوم ان شاء الله بیا مفتي صاحب نه هغې په اړه جوابات اخلو 0918288 السلام علیکم ورحمت الله. دغه لاین کې کله کله مسله راشي 0918288 دا زموږ د ټلیفون شمیره ده. کوم ملګری کوم سره خپل سوال شریکول غواړي ډېر تفصیل کول نه غواړي نو هغه ملګری بالکل راشي موږ سره خپل سوال شریک. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مفتي صاحب یو سوال دی جی جی چې په هغه کې یو خرڅ سیزون خلی او هغه ته په ټکی سره وباسي نو په دې جمع دي کنه او تیر شي خاجي خط پروګرام اور مفتي صاحب جواب درکړي. ها مهرباني. ډېر خوشاله اوسئ. تاسو سوالات قدرمن را روان